رمضان کریم دا روزه په ابتدا کې چې کومه طریقه وا هغه طریقه دا وا او دا خبره ډیرو تفاسیرو دا خبره لیکل ده ډیرو تفاسیرو یو پاغه کې علامہ حافظ ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې علامہ ابن طبری په خپل تاریخ او په خپل تفسیر طبری کې دا سه ډیرو کتابو دا تبدیلی بیان کړی دي په صحیح سند سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله راغی هجرت یې وکړ مکی مکرمینا مدینه منوره تا چې مبارک کله راغی نو په ابتدا کې با حضور مبارک او صحابه کرامو ایام بیض دوات تی خوزوات استعمال کی ایام بیض روزه بیانی وی او دا په هر میاش کې درې روزه وی او یو به یو سره په کال کې د لسم محرم الحرام د عاشورې چې کومه روزه وا حضور مبارک په ابتدا کې چې کله یا هجرت وک مکی مکرمه نه مدینه منوره ته نو په میاشت کې دیارلسم څوارلسم پنځلسم دا د میاشتې دا روزه بینیوي او یو به یو سره په کال کې د لسم محرم الحرام د عاشورې روزه نیوا دا د حضور مبارک طریقه وا د مکی مکرمه نه د هجرت نه پس په مدینه منوره کې او یو کال چې کوم اولنی کال د هجرتو همدغه ترتیبو بیا چې کله دویم کال راغی د هجری او د هجرت دویم کال راغی تر شعبان المعظم میاشت پوری په دویم کال باندې همدغه ترتیبو چې د هرې میاشتې با ایامی بیز یعنی بیز ویل کېږي سپینوالی ته چې دا سپوږمۍ په کومو شپو کې ډېره زیاته سپینه او رڼا زیاته ورکوي دا دیارلسم څوارلسم پنځلسم دا روزې به نیوي او د عاشورې روزه به یې نیوه لسم محرم په دویم کال باندې همدغه ترتیب خو چې کله په دویم کال د هجرت شعبان المعظم میاشت شکل رااله د کومه چې تیر شوه د برات میاشت چې څه ته ویل کېږي دویم کال د هجرتو او د شعبان المعظم میاشت وا نو په سورت بقره کې چې کوم آیات ته دغه آیات الله جل جلاله نازل کا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون او بیا پس الله فرمایل ایاما معدودات دا یو څو ورځې دي الله فرمایي یعنی دیش یا یو کم دیش ورځې دي نو په دویم کال د هجرت باندې په شعبان المعظم میاشت کې دغه آیات نازل شو چې اے مؤمنانو مسلمانانو پتاسو باندې د رمضان کریم روزه دا پتاسو باندې فرض شوي او داسې ار باندې فرض شوي لکه څنګه چې ستاسو نه په مخ کې امتونو باندې ځکه روزه دا داسې عبادت دی چې دا د آدم علیه السلام نه وخلا تر حضور پر نور صلی الله علیه وسلم مبارک پوری 1,24,000 کم و بیش چې تقریبا څومره انبیاء کرام او رسول تیر دي دا هغه ټولو په امتونو باندې رمضان کریم دا روزه چې کومې وي لږ غوندې ترتیب کې اختلاف ہو په تعداد کې اختلاف ہو پچا باندې لګي کمی پچا باندې لګي ډېری دورانیات ترتیب تعداد باغې کې فرق ہو خود روزه ترتیب د آدم علیہ السلام نو وخت تر محمد مصطفی علیہ السلام مبارک پورې په هر نبی دور کې موجود ہوا دا داسې عبادت ہے کاغه اهل کتاب
کریسچین عیسایان دی او کاغه اهل کتاب یهود دی په اهل کتاب باندې د رمضان کریم چې څنګه په موږ باندې روزه فرض دي داسې په دوی باندې روزه وی په تعداد کې لږ کمای بشای په طریقه کې لږ تبدیلی هغه ضرور وا خو د روزه دا کنسپټ او د روزه د سوچ او د فکر دا په مخ کې امتونو کې موجود او په دې باندې هغه د پانم ډیر اجر او ثواب خو چې حضور مبارک په امت باندې دا د میاشتې د رمضان الحمدلله دا کومه چې روانه ده یو کم دی چې یا دیش روزه فرض شوي دي دا په دویم کال د هجرت باندې په شعبان المعظم میاشت کې دغه میاشت د رمضان کریم او د غیر روزه زمونږ استاد په امت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې لازم شوي او فرض شوي خو دومره یاد ساتئ چې اول خو اوس دا د ایام بیز چې کومې دا د درې په هر میاشت کې درې ورځې کومې روژې دي دا مسنون دي دا وسم سنت دي که څوک یې نسی په هر میاشت کې حضور مبارک نیولې دي او د عاشورې چې کومه روژه ده هغې فرضیت ختم دی هغه مسنون ده خو یو سره یا د نهم والا انسان نسی یا سره یو د یو لسم والا انسان نسی هغه فرضیت هم اوس ختم دی هغه مسنون ده خو وسم د هغه سنتیت هغه شتا او هغه باقی دی او باغې باندې انسان ته ډیر ثواب ملوي